बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलियाआ क़लीलन मा तज़क्करून। वकम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून। सूरतुल आराफ मक्की सूरत ते नाजिल शेदे रुस्तो द सूरत स्वाद ना। मक्की सूरत सूरतुल अनआम मंगवेलू सूरत अनआम के रद्द शिर्क उशो तशजीफ़ तबलीग उशवा द मुनाजरे ख़बरा द बास मुबाहसे ख़बर उशवे एतराज़ुना व दाग़ी जवाबुना उशु द अम्बिया अलैहिमुस्सलाम वाक़यात ज़िक्र कर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तज़किरे उकड़े अतलस वस दे आयातुनु के दे सूरत के तज़किरा बकई द अक़वाम मुहलकौ गण कौमुन दी अल्लाह वही मा तबा करली। 1200 कौमुनो तज़किरा राजी द 1200 किस्म व खल्को अल्लाह वही मा तबा करो। वली मख के मसला द तौहीद बयान शुआ नो पदे सूरत की वही सोच चे न मनी नो तबा कीगी बा। सूरत के दरे गटे मसले ज़िक्र कई। दावद सूरत दरे मसली दी। यौ सूरत के तसल्लीदा यौ प सूरत के तौहीद दे। तबलीग तशजी फ़ी तबलीग तसल्ली औ हलाकत द अक़वाम मुकज़्ज़िबौ दारंगे रद्द शिर्क दाव कीगी। पदे बांधे वाक़यात ब ज़िक्र कई। सब वाक़यात ब ज़िक्र कई पदे बांधे तसल्ली साता। स्तान मख के कौमुन तहुम दास्तान मख के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तहुम तकलीफ़ुना रसवले शिविउ आगी सबर कड़ेउ न तम सबर कवा। तसल्ली दा मुबल्लिगता दारंगे ख़बरा बदा ज़िक्र कई चे पासा आवदा मसला उरसवा द अक़वाम मुहलकौ तज़किरा बराजी सुमरा कौमुन दी अल्लाह मा तबा करली। दा अल्लाह ख़बर न द मनली तबा शवे दे। द इबलीस ख़बर राजी अवल के इबलीस तबा दे वले पदे बांधे ची दा अल्लाह ख़बर न मनली ज़ाने गट गणले तकबुरी कड़ो नो तबाही तरफ तलाड़। द नूरो कौमुनो तज़किरा बकई द तसल्ली द पारा
وروستو د موسی علیه السلام تذکره به راځي، د نورو قومونو تذکره به راځي. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. دا کامل کتاب دے، دا کلک کتاب دے، غټ کتاب دے. انزل الیکا نازل شوی دے تا تا. فلا یکن فی صدرک حرج ندی ستا پسینه کې تنگسیا د دې د وجنا. لتنذر به دې د پاره چې ير ورکې ته د قرآن کریم په ذریعہ. و ذکر للمؤمنین او دا پندې د پاره د مؤمنانو. الله وی قرآن کریم می نازل کو نو په دې باندې خپل سینه تنگوه ما، په دې باندې خفګان مکوه، په دې باندې تنګېږه ما. را لېږلی مې دی څه دپاره لتنذر به دې دپاره چې یره ورکې د دې قرآن کریم په ذریعه. قرآن کریم په آیاتونو باندې د قرآن کریم په ذریعه باندې به خلک یری، بل دا قرآن کریم ذکر پند دی د پاره د مؤمنانو، واعظ او نصیحت دی د پاره د مؤمنانو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداري کوئ د هغه څه چې نازل شوي دي تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابعداري مه کوئ د الله نه سوا د نورو دوستانو، د نورو اولیاو. الله پرېږدي اولیاو پسې ځې، الله پرېږدي نورو پسې ځې. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تابعداري مه کوئ د الله نه سوا د اولیاو. چې د الله خبره پرېږدي او ودا اولیاء دي. اولیاء خو د قرآن او د سنت خلاف نه وي، دوله نوم ورکړلی. یا د نورو دوستانو، ستا دوستان دي د الله او د الله د رسول نه دي اړی، نو د هغې خبره مه منه. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دی هغه چې تاسو کم پن اخلی. قلیلا ما تذکرون خلقو ته عام دعوت ته اتبعوا ما انزل الیکم. اول کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی کتاب می تا ته نازل کړلی، دې د پاره چې ته خلق په دې باندې ویری او دا پن شي د پاره د مؤمنانو. نو اوس مؤمنانو ته وی او اتبعوا، تابعداري کوئ او مؤمنانو، ما انزل الیکم هغه څه چې نازل شوي دي تاسو ته ستاسو د رب د طرفنا. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابعداري مه کوئ د الله نه سوا د نورو دوستانو. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دی هغه چې تاسو پن اخلی. وکم من قریة اهلکناها فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون. څومره د کلونه دي چې هلاک کړي موږ هغې لره فجاءها باسنا، نو کله چې اراده د هلاکت د هغې موږ وکړه نو راغې په هغې باندې عذاب زموږ بیاتن د شپې. او هم قائلون، یا په داسې وخت کې چې دی و قیلوله کوونکي، غرمې په وخت کې. نو عام طور باندې چې کله صحافت راځي نو د شپې راځي. فجاءها باسنا بیاتن، او کله چې ورځ کې راځي نو بیا د غرمې په وخت کې راځي. نو څومره د کیلو نه دي تپوس وکړه، څومره د کیلو نه دي چې هلاک شوي دي. ولې هلاک شي او خبره یې نه ومنلي، د الله یې نه ومنلي، د رسول یې نه ومنلي، تباه شو. فما کان دعواهم اذ جاءهم باسنا، نو نو د دې بل خبره، نو د دې بل آواز. فما کان دعواهم، نو نوا بلن د دې اذ جاءهم باسنا، کله چې راغی په دې باندې عذاب زمونږه. الا ان قالوا، مگر دا خبره چې د خلکو وی انا كنا ظالمین، مگر یقینا منګه خامخا یو ظالمان، یقینا منګه وو ظالمان، د دغه ظلم د وجې نه منګ باندې عذاب راغی.
بعضې خلک ویم سزا وله ورکړی شي، سزا ته میلاو شي، وایي څه چل وکړو موږ و دغسې نو د دغې مستحق وو، موږ به ظلم کا او موږ به خبره نه منله. ولنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، خامخا تپوس به کوو دا کسان نه چې لیږلی شوي دي دوی ته پیغمبران. ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس به کوو د پیغمبرانو نه. الله وی قیامت ورځ را روانه ده، تپوس به کوم د ټولو نه به کوم، پیغمبر نه به هم کوم، نو د قوم نه به هم کوم. او په دې باندې مخکې تذکره شوې وه. الله رب العزت به د نوح علیه السلام نه تپوس وکړي، د قوم نه به یې تپوس وکړي. نوح علیه السلام ته به وایي تا مسله رسول وه، هغه یا ما رسول وه. قوم نه به یې تپوس وکړي او تاسو ته مسله را رسول وه، هغې موږ خو نه یو خبر، موږ نوح څه پېژنو، موږ د داړو څه خبره نه ده کړې. یوه ورځ نه وه، دوه ورځې نه وې، میاشت او کال نه و، څه 900 کاله، 9 دبره دا 50 دبره، 9.5 کاله، 9.5 کاله نوح علیه السلام مسله بیان کړله. او خلک به وایي موږ نه یو خبر، موږ ته هغه څه ویلي نه دي، موږ ته خبره کړې وه موږ به منلې نه وه. نوح علیه السلام ته به الله وایي ته وایه ما مسله بیان کړې وه، نو ګواه پیش کړه. خبره خو دغه ده، فیصله چې کېږي نو یو طرف ته ګواهان، مدعی به وي، مدعا علیه به وي، ګواهان به وي، ګواهان پیش کړه. هغه به وایي ګرځي به زمونږ دې امت پسې به راشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت، دې نه به خلک لاړ شي. نو نوح علیه السلام باره کې به ووایي چې د نوح علیه السلام مسله بیان کړې وه، هلته کې بیان به دې وکړي، هلته کې هغې به پې جرح وکړي. تاسو کوم ځای په هغه وخت کې بیان کړې وه، کوم ځای بیان کړې وه، تاسو کوم ځای وایي؟ نوح علیه السلام دا الله رب العزت وایي کوم ځای وایي؟ په دې کې به د دې امت د صفایې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم هم راشي. زما دا امت چې څه وایي صحیح وایي، دا خلک به وایي موږ ته پیغمبر ویلي، موږ ته ستا کتاب راغلی و، قرآن راغلی و، په هغې کې موږ ویلي و چې نوح علیه السلام مسله بیان کړې وه، ورځ دوه نه وه، 9.5 کاله بیان کړله. چې کله دا امت ګواهي وکړي او دا وایي چې موږ ته قرآن کې ویلي و، موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم صفایي زموږ بیان کی، نو بیا د نوح علیه السلام د قوم دپاره څه بهانه به پاتې نشي، الله به یې وغورځوي جهنم ته. نوح علیه السلام قوم دا به جهنم ته وغورځولی شي. دغسې نور او نور الله وایي فلنسألن الذین ارسل الیہم، خامخا تپوس به کوو د هغه کسان نه چې لیږلی شوي دي دوی ته. ولنسألن المرسلین، دوی ته چې څوک لیږلی شي نه قوم، د قوم نه به تپوس کوو. ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس به کوو د پیغمبرانو نه، هر یو تن نه به تپوس کېږي. خو د هغې نه چې تپوس کېږي نو دا د توبیخ دپاره نه دي، زجر دپاره نه دي، هغې باندې د اتمام حجت دپاره چې هسې وچ پوچ تاسو جهنم ته نه اچوو، وجه شته که نه، تاسو باندې ګواهان دي، خلاف خبرې وکړلي، خلاف کارونه یې کړلي. فلنقصن علیهم بعلم، نو خامخا بیان به کوو موږ دوی ته په خپل علم باندې. وما کنا غائبین، او نه یو موږ غایبېدونکي. الله وایي زه غایبېدونکی نه یم، زما نه څه شی پټ پناه نشتي،
هر څه چې دي الله وایي ما سره دي، ملائک مقرر دي، هر یو سړي باندې ملائک مقرر دي لیکي. هلته به ورته پیش کې واه احادیثو کې مختلف راځي. یو حدیث راځي د بطاقې ورته وایي یو سړی وایي د هغه به رجسټري وایي د حد نظر پورې قریشي وایي، هغه به ټولې د ګناهونو نه ډکي. وایي دا وګوره دې کې تا باندې چې تصدیقات خوندې شوی چېرته تا پس تا یو کار نه کړی، تا پسې لیکلی ووایه هغه چې وګوري وایي الله نه څه چې دې ما ټول کړلي څه دې شته نور؟ وایي نه نشته. الله به ما سره یو ستا یو نیکي شته، کلمه به وله ورکړي، یو پرچې باندې به لیکلی شي وایي دا ستا زموږ سره یوه نیکي شتي، اخلاص سره تا ویلي لا اله الا الله. نه به یا الله زه په دې چلو کوم. ویې لاړ شه ویې تله وی الله په دې مې څه دا یو بطاقه ده، یو کاغذ دی، یو پرچی ده، او بل ته د دومره رجسټري دي. الله یې ظلم نشته ته وتله چې وتلي نو هغه به درانه شي، دغه یو پرچی دا به درانه شي، نور رجسټر چې بس پکې شي. دا کاغذونه نه دي چې کاغذونه تللی کېږي، خو اعمال دي. نو اعمال هغه د دې یوې کلمې په مقابله کې څومره ګناهونه چې دي هغه یې څوم نه دي. دا یوه کلمه چې سړي ته په اخلاص نصیب شوي ښه. نو چې کله هغه درنه شي الله وایي ځه جنت ته ځه، هغه جنت ته بولي. فلنقصن علیهم بعلم، نو خامخا بیان به کوو موږ دې باندې، بیانو به موږ په دې باندې په خپل علم. وما كنا غائبین، نه یو موږ غایبېدونکي. والوزن یومئذ الحق، او وزن په دغه ورځ باندې حق دی. وزن به کېږي، د اعمالو به کېږي، څنګه کېږي الله به کوي که نه، الله قادر دی. دلته کې موږ کولی شو، دا ډېر شي خلک لګیا دي، څوک په یو شي باندې تلل کوي، څوک بل شي باندې کوي، اعمال به هم تللی کېږي. څوک وایي اعمال خو راځي ته چې دی مونځ کوم ځای کې دی، ستا مونځ څه شو کوم ځای کې خو کړلی لاړ که نه. بعضې وایي ځه وجده فتلاشه وایي، او چې کله دې وکړ لاړ سترګو نه پناه شو نه ښکاري شته خو نه. نو کم یو شی چې شته نو هغه به منې، او کم چې نشته نه به منې. ډېر شی شیدونه داسې دي چې ښکاري نه دی وایي شته، دړ نه ښکاري دی وایي شته وایي. چې سړي باندې دړ راشي ټول تاویږي راته لکه ما خو نی، نو ته وایې کوم ځای کې دی دړ ښکاري خو نه. بعضې څیزونه ښکاري نه، او دا نو ډېر څیزونه داسې دي دا تللی کېږي. تبه ده تللی کېږي، ستا څومره تبه ده وایي هغه زما تبه خو 108 ته رسېدل و، 109 ته رسېدل و، دومره ته رسېدل و. اوس پکې بلډ پریشر دی پکې، هغه پکې دومره ته رسېدلی او دومره ته رسېدلی و، کله پکې اوس نور پکې هم دي، شوګر پکې دی دې ته رسېدلی. نو یو ته رسې بل ته رسې، دا حالات دي. نو والوزن یومئذ الحق، وزن په دغه ورځ باندې د اعمالو حق دی، کېږي به. څنګه به کېږي الله قادر دی هغه څنګه چې کوي. فمن ثقلت موازینه، نه چا چې درانه شو وزن، چا چې درانه شو موازینه نیک اعمال د هغه فاولئک هم المفلحون، دا کسان به د کامیابي موندونکو نه. ومن خفت موازینه، او د چا چې نیک اعمال سپک شو فاولئک الذین خسروا انفسهم، دا کسان هغه کسان دي چې تاوان کې غورځول خپل ځانونه بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په سبب د دې چې زموږ د آیاتونو باندې ظلم کاو، آیاتونو انکار کاو، آیاتونو خلاف کاو، مقابله کوله، ظلم کاو. ولقد مکناکم فی الارض، یقینا موږ ټکانه درکړله تاسو له په ځمکه کې، وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولې موږ ستاسو دپاره په دې کې طریقه د ګزران. په دې ځمکه کې
طریقې دي د گزران، خلق په دې کې اوسیږي. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم هغه دی چې تاسو کم شکر ادا کوئ. الله چې تاسو رقم څه درکړلی، ټکانې درکړله، په ځمکې پیدا کړی یې، اوسولی یې، نو دې شکریا پکار وکنه. ته پیدا کړی الله یې، لوی کړی الله یې، اوسېږي د الله په ځمکه کې، خوراک الله درکوي، ته بیا هم ناشکري کې. شکریا ادا کول پکار دي. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکری للمؤمنین. دا کتاب دې نازل شوی دی تا ته، فلا یکن فی صدرک حرج، نو ندی ستا په سینه کې د دې د وجې نه تنګسیا، لتنذر به دې دپاره راغلی چې یره ورکې د دې په ذریعې باندې، وذکرا او دا پند دی دپاره د مؤمنانو. واز او نصیحت دپاره کافي شی قرآن کریم دی. اتبعوا ما انزل الیکم، تابعداري کوئ د هغه څه چې نازل شي تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابعداري مه کوئ د الله نه سوا د دوستانو نورو. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دی هغه چې تاسو کم پند اخلئ. وکم من قریة اهلکناها، څومره د کلونه دي چې هلاک کړي موږ هغې لره، فجاءها باسنا، نو راغې په هغې باندې عذاب زموږه، الا ان قالو، فما کان دعواهم، نو نوه بلنه د دي، نوه بله خبره د دي، نو د دي بل جواب، اذ جاءهم باسنا، کله چې راغې دي باندې عذاب زموږ، الا ان قالو، مگر دی چې داوې انا كنا ظالمین، یقینا موږ وو ظالمان. فلنسألن الذین ارسل الیهم، نو خامخا تپوس کومه د هغه کسانو نه چې لیږلی شوي دي دې ته پیغمبران. ولنسألن المرسلین، او خامخا تپوس بکوم د پیغمبرانو نه. فلنقصن علیهم بعلم، نو خامخا بیانو به موږ په دې باندې په خپل علم. وما كنا غائبین، او نه یو موږ غایبېدونکي. والوزن یومئذ الحق، او وزن په دغه ورځ باندې حق دی. فمن ثقلت موازینه، نو د چا چې درانه شو نیک اعمال، فاولئک هم المفلحون، نو دا کسان به کامیابي موندونکي. ومن خفت موازینه، او د چا چې سپک شو نیک اعمال، فاولئک الذین خسروا انفسهم، نو دا کسانو نه دي چې، نو دی به دا کسان نه چې تاوان کې غورځول خپل ځانونه، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په سبب د دې چې وو دي زموږ په آیاتونو باندې ظلم کوونکي، زموږ په آیاتونو باندې ظلم کاو. ولقد مکناکم فی الارض، یقینا ټکانه درکړله موږ تاسو له په ځمکه کې، وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولې موږ ستاسو دپاره په دې کې طریقه د گزران. قلیلا ما تشکرون، ډېر کم هغه دی چې تاسو شکریا ادا کوئ. الله رب العزت دې موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.